استاذ الحدیث حضرت العلامہ مولانا کلیم اللہ آغا صاحب، خلیفہ مجاز فی ذوالبقار احمد نقشبندی صاحب چاغوی راسی تاس تخپل وینا واوروی حضرت مولانا کلیم اللہ آغا صاحب ملکیہ. او بل زمر د جلسه مهمان خاص سرپرست د عالمان استاذ شیخ الحدیث مشر بزرگ حضرت مولانا سیف اللہ آغا صاحب ہمرا ورسیدی. انشاءاللہ د آغا صاحب د بیان آباد با د سیف اللہ آغا صاحب بیان وی که خدای کول خلق ټول منظم کشینی شپ ترتیب کشینی انشاءاللہ بیا به وروسته که خدای کول د طعام او د دستاربندی ترتیب وی انشاءاللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. آمنا بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله وحبيبه ونبيه الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين
والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. किसी खाकी पे मत कर, किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जवानी को, किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जवानी को, फिदा कर जिंदगानी उस पे जिसने दी जिंदगानी को, फिदा कर जवानी उस पे जिसने दी जवानी को. हजरत आगा साहब दामत बरकातुहुम आलिया तशरीफ रावड़ी. कचीरी यौ मिनट मक्के रागले वै ما वक्त वागत ورکاوي. اوس ماغا صاحب کستا خوشي زه به وخت تاته درکم. وخت نا وخت دی څه وایي اجازت دی. د دې مجلس مبارک صدر او حضرات سادات د آغا صاحب اهل بیت حفظهم الله تعالی او عزتمن او قدرمن علماء کرام او حافظان د حافظان او استادان د مشترک په دې مبارک مجلس کې شریک همدرد مسلمانانو علماء حضرات بیانونه وکړو. د عمل د پاره خو هغه کفایت کوي. ځان د پاره سعادت ګورم چې الله تبارک و تعالی ستاسو په دې مبارک مجلس کې مشته د شرکت سعادت را نصیب کړي. الله دې موږ آینده هم د داسې مجالسو د سعادت څخه محروم نه ګرځوي. مجلس د قرآن کریم د حافظانو د حفظ د تکمیل په مناسبت جوړ شوی دی. یو آیات ستاسو په مخ کې وایي، د هغه مختصره ترجمه درته کوم. قرآن کریم د چا دی؟ د حافظانو چې یاد کړی دی دا د چا دی؟ دا د پروردگار عالم خالق کائنات ذوالجلال والاکرام رب ذوالعرش المجید فعال لما یرید رب کلام دی. او دا زما او ستا د ټول انسانیت د هدایت لپاره الله تبارک و تعالی پر سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړي. نازل معنا د آسمان راشوا کې د تیور دغه کتاب حافظان په دې مدرسه کې جوړ شوی دی. دا هغه کتاب دی چې زما او ستا ور شریک دی. یکړ د حافظانو کتاب نه دی، د دې مال او دولت نه دی، د دې سرمایه نه ده. دا د ټول اهل
اهل ایمان سره شریک میراث دی. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله تعالی وایي ثم اورثنا الكتاب چې پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل کی بیا موږ دا کتاب په میراث لره ورکړي. الذين اصطفينا من عبادنا بام دا کتاب په میراث ورکړي او هغه کسانو ته چې ما منتخب کړل. الله تعالی وایي چې ما د هغو انتخاب وکړي هغه مې راټول کړل من عبادنا زما د بندګانو څخه. په بندګانو کې الله تعالی چناو وکړي انتخاب وکړي. انتخاب دا معنا د ډېرو شیانو څخه خوښ شیان راټول کړه نور پرېږده دې ته انتخاب وایي. ډېر شیان دې مخ ته پراته دي په کریټ کې ګرځي او میوه راټولوې دانه په دانه یې راټولوې انور پرېږدې. بندگانم الله تعالی وایي په بندگانو کې ما استعفا وکړه ما انتخاب وکړي. هر چاته مو دا کتاب په میراث نه دی ورکړی. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله تعالی وایي به مې په میراث باندې ورکړي دا کتاب او هغه کسانو ته چې ما د خپل بندگانو سره چان کړل دانه په دانه مې جلا کړل هغو ته مې کتاب دا په میراث ورکړي. دا د بندگانو سره چې دا قرآن میراث یې ورکړي او دا خلک یې ځین راویستل. ډېر خلک یې د میراث څخه محروم وسو. دا خلک څوک دي چې د دې نومونه الله تعالی د قرآن د میراث لپاره خوښ کړل او منتخب یې کړل. صرف حافظان نه دي، صرف علما نه دي، صرف قاریان نه دي، صرف پیران نه دي. ټول اهل ایمان تیره سره تی پکښې کي. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. دا قرآن چې په میراث ورکړي دا ټول سره برابر نه دي. ټول نیکوکار نه دي، ټول اولیاء نه دي، ټول اتقیا نه دي، ټول علما نه دي. فمنهم ظالم لنفسه. دغه چې کتاب د الله قرآن په میراث ورکړی دی بعضې هغه کسان دي چې هغه ګناه یې ډېر ایمان خو لري قرآن مني په قرآن ایمان راوړی دی. تاسو د قرآن دا ترجمې ته غوږ ونیسئ. کېدلی شي ستاسو په ذهن کې به د دې ډېر یو اهمه فایده راسي. دغه چې الله تعالی نوم ټاکلی دی د قرآن دپاره چې قرآن په میراث ورکوي په هغه کې ظالمان خلک هم سته. الله تعالی یو څه په دې وارثانو کې ظالمان دي. ظالمان دا معنا ایمان لري لیکن ګناه یې تر حسناتو تر ښو کارو ډېر. ایمان لري مني یې لیکن نور د قرآن علم حاصل کړی نه دی، قرآن باندې عمل ډېر کړی نه دی، ګناه یې زیاتې دي ښه عمل یې لږ دی. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. او بعضې د قرآن وارثان هغه دي چې درمیانه حاله دي. ښه اعمال یې هم شته او بد اعمال یې هم شته. هغه ظالمان هغه چې ښه عمل لږ بد عمل زیات. مقتصد هغه دي درمیانه دي ښه عمل یې هم شته بد عمل یې هم شته. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. دا قرآن په وارثانو کې چې الله قرآن په میراث ورکړی دی درېیمه ډله هغه ده چې هغه وښو کارو کې تر نور امت دمخه سوي دي. ښه کارونه یې غالبه دي، ښه اعمال یې ډېر دي، اعمال صالحه یې ذات دي ډېر دي. لیکن و دا هم په خپل طاقت نه. این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده باذن الله. دا په ښو کارو کې چې تللي دي مخ ته دا هم په اذن په توفیق د الله تبارک وتعالی. ذلك هو الفضل الكبير. دا قرآن چې په
سوی دی د دې نومونه په دې لیست کې الله اچولی دی دا یو ډیر لوی فضیلت دی یو ډیر لوی سعادت دی یو ډیر لوی اعزاز دی یو ډیر لوی قدر دی د دې سره هغه يهود چې په قرآن ایمان نه راوړي هغه د سعادت څخه محروم دي هغه نصارا چې په قرآن باندې ایمان نه راوړي هغه د څخه محروم دي د دنیا هغه مشرکان تر اوسه چې ګرځي چې په قرآن ایمان نه راوړي هغه دغه انتخاب څخه محروم دي هغه د دې فضل کبیر څخه محروم دي دا یو عظیم فضیلت دی چې موږ تاسو ته راکړی میراث مې سره شریک شو دا قرآن وای وامره پدا خو پوسوس وو یا براته کوي چې قرآن زموږ استادو د ګردو میراث سره شریک څوک وای دا الله کتاب وای امین نه دی وتلی فاسق نه دی وتلی فاجر هم نه دی وتلی هر ایمان والا هر عالم هر قاری هر حافظ هر شیخ الحدیث هر پیر هر شیخ ولی دا ټول په دې کې سره شرکان دي په دا خو پوسوس مدرسو کې چې کیږي مدرسو کې زما استاد میراث پالنه کیږي دا غصب نور الله مرقدو په دې مدرسه کې چې موږ اوس راغلي یو دلته چې څه دي زما استاد یو مشترک میراث دی ما او تا ورته شاګر زولې ده ما او تا دنیا په حاله کړې ده یا وس نه لرو یا حالات دا رقم جوړ شوي دي داسې نه دی چې ستاسو د قرآن سره محبت نشته دا وجه نه وایم چې موږ د قرآن محبین یو خدا نه خاصتي محبت نه ورسره نه دا الله تعالی تقسیم داسې کړی دی ټوله دنیا چې ده هغه یو رقم نشي کېدای خودونه دا چې په مدرسه کې د هغه څه په مدرسه کې په دابله مدرسه کې په دامن مدرسه کې زما استاد دا قرآن مشترک میراث دی زینه پالم دی پالي باید پردا باندې د صفات وکړي الله دې دعا ورته الله دې خیر درکړي میراث ما در شریک دي زه خالنه پکارم خالته پکاجه میراث ما در شریک دي زه شپه نه پرونم تشبيه پرونه میراث ما در شریک دي ته چنده ودرکې په بازارو کې سوال کې بازار په بازار ګرځي زه نه ګرځم زه چې ګټم په عیال خورم ته چې چنده کې زما په بچانو هم خوري او په منصب د بل په بچانو خوري او هغه هم زما میراث خدمت کوي بیا خو دا وردی چې موږ صفات وکړو موږ انعام وکړو موږ دعا وکړو که نور نه په شخ لخه یاد ازدغه دي ما وسای میراث ټینګ کړی دي زما صاحب شانتي ورشي چې موږ ورسو هغه ته ورشي چې دا تیر سوي خلک مړي دي اما دي علماء لاړو عوام لاړو اوسم قرآن دی په دې غرو کې په دې دشتو کې ویل کېږي یادېږي دا یو ډېر لوی زحمت غواړي دا یو ډېر لوی قسمت غواړي دا یو ډېر لوی سعادت غواړي جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا آخرت کې با دا کوم کسان چې په دنیا کې قرآن په میراث ورکړی دي فضل کبیر چې دی هغه یو دغه دی جنات يدخلونها آخرت کی به جنتونه وي باغونه وي باغونو کې به ښایسته ښایسته کورونه وي یدخلونها د قرآن وارثان چې ایمان تیر کی قرآن ټینګ کی قرآن ته شان وګرځوي دا ایمان تر قبر پورې ورسوي آخرت کې به الله تعالی جنتونه ورکوي یحلون فیها من اساور او جنت لا چیزی بیا به جنتی کپڑے ورکوي جنتی زیور ورکوي یحلون فیها جنتو کې بدی تورا غستل کیږي په دې جنتو کې من اساور داسې د زینت زیور داسې بنگړیان من ذهب و لؤلؤا چې هغه به د سرو زرو جوړ شوي وي هغه کې به غمي د ملغلرو لګېدلې وي دنیا کې پر نارینه و باندې د سرو زرو زیور چې دی هغه پر دنیا کې پر نارینه و باندې حرام دي جنت له چیزی حرام به حلال ورته وګرځي او بیا به دا نارینه و ته هم او دا ښځو ته هم زیورات د جنت راغوندي ولباسهم فیها حریر
او دا جنت ته چې ځي بیا به جنتي کپړې ورکوي و دغه میراث خورو ته چې الله تعالی قرآن په میراث ورکړی دی د دنیا کپړې به هلته نه وي دا قبر کې چې کفن دی هغه به ختم سي بیا د حشرګاه په میدان به خلک بیا لس لپړ راپورته کېږي بیا چې کله فیصله وسي جنت له ځي او کفار د ایمان څخه محرومه خلک دوزخ له راځي دا ټیم چې جنت له به لس لپړ نه ورځي د حشرګاه په میدان کې به لس لپړ وي انبیاء علیهم السلام ته به د اعزاز کپړې ور واغوستل د دې نه بعد چې جنت له ځي بیا به الله تعالی د قرآن میراث خورو ته بیا د جنتي کپړې ور واغوندي ولباسهم فیها حریر دې جنتیانو کې به دا جنتیانو ته به په جنت کې د ریشمو کپړې وراغوندي ریشم په دنیا کې پر نارینهو باندې حرام دي بیا به ورته حلال وګرځي او بیا به جنتیانو ته ښایسته کپړې ورواغوندي هغه جنتیان ته چې دنیا کې د دوی نوم د قرآن په میراث کې لیکل سوی و وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور وقالوا او دی بوای څوک بوای هغه کسان بوای چې دنیا کې نوم د قرآن په میراث ورو کې راغلی و چې جنت لره ورسېدی بوای الحمدلله الحمدلله وس الحمدلله الحمدلله په دنیا کې به حمد پر دې وایي چې الحمدلله موږ ته الله تعالی ایمان را نصیب کړی دا جنتیان به جنت کې ووایي چې داخل سي الحمدلله ټول صفتونه ټول ښه کمالات الله لره ثابت دي الذي اذهب عنا الحزن هغه رب چې د موږ څه رنج غم سوچ فکر خوابدي ایسته کړله ځکه موږ چې جنت له نو راغلي موږ اریان یو چې قبر کې به څه کېږي حشرګاه پر میدان باندې به څه کېږي حساب کتاب به څه کېږي هغه غمونه ټول ختم سلو او الله موږ جنت ته راوصلو ان ربنا لغفور شکور بېشکه زموږ رب چې دی لغفور بخښونکی دی الله موږ ته ګناهې راوبخښل دا بیان د کتاب الله د قیامت د ورځ د جنت بیان دی دا ټولان ایمان به وایي لغفور شکور زموږ رب چې دی د ګناهو بخښونکی دی موږ ته به ګناهې راوبخښي جنت له موږ به ووځي شکور او زموږ رب چې دی هغه قدردانه دی هغه موږ چې لږ اعمال کړي وو هغه کمزوري اعمال مې کړي وو زموږ ضعیف ایمان ضعیف کېدلی سي قوي کېدلی سي زموږ کمزوري عبادات قبول کړل الذي احلنا دار المقامة من فضله هغه الله لره دې حمد وي چې موږ یې داخل کړلو و هغه ځای و هغه کور ته چې هغه کې به موږ همیشه اوسېږو زموږ په عمل نه من فضله الله په خپل فضل موږ جنت له راوځو جنتیان به وایي لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب جنت کې به بیا تکلیف نه وي جنت کې به بیا دا تکلیف نه وي چې د اوبو بل ادا کا جنت کې به دا تکلیف نه وي چې د ګیس بل ادا کا جنت کې به دا نه وي چې د بجلی بل ادا کا جنت کې به دا نه وي چې سبزي راوړه غوښې راوړه کور ته کپړې راوړه کمره جوړه کا ګاډر راوړه مزدوران راوړه بلاکونه راوړه هېڅ غم دنیا کې خدا غمونه دي چې هر څو شکور وي هم غم په پسې دي که نه لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب داسې کور جنت ته راوستلو چې دې کور جنت کې به جنتیان دا وایي چې په دې کې موږ دپاره هېڅ تکلیف نشته هېڅ پریشانی نشته هېڅ غم نشته او هېڅ خستګي نشته هېڅ کمزوري نشته هېڅ ستړیا نشته هېڅ شور و شغب نشته هېڅ ټینشن نشته هېڅ خوابدي نشته داسې کور ته راوست دا کم خلک دي دا د قرآن وارثان قرآن وارث ته هم یې دا حافظ صاحب هم دي دا اغا صاحب هم دي دا مفتي صاحب هم دي دا مولانا صاحب هم دي ته هم یې ته چې قبضمندار یې که باچا یې که دکاندار یې که تجارت پیشه والا یې خو چې ایمان لرې د قرآن وارث یې د قرآن وارثان به اخري جنت له ځي هو که د چا څه ګناه سوی و
الله تعالی به چاته ډېر سزا ورکړي. څوک په دنیا کې چې توبه وکړي نو الله تعالی بیا توبه هم قبلوي. الله تبارک و تعالی دې موږ تاسو په دې الله وای دا خواست کوه خدای د قرآن د وارثانو سمې نوم مه باسي. ای الله زموږ د ایمان بچاو وکړه، د ایمان بچاو چې دی په دې مدارسو باندې دی، په دې علماو باندې دی، پر هر محاذ چې هغه زما او ستا حفاظت کوي، د دین حفاظت کوي، رهبري کوي، هغه د مدارسو دي، که د علما دي دا هم د مدارس فارغ سلو، که دا حافظان دي، که قاریان دي، که دا مشایخ دي، دا ټول د مدرسو یو نتیجه ده چې پر هر محاذ باندې تر دین تر موږ پر راورسوي. الله تبارک و تعالی دي موږ نوم د دغه لیست نه باسي. الله تبارک و تعالی دي موږ چې مرګ راسي الله دي موږ ته مرګ پر ایمان راکړي. او زه د دې آغا صاحب و اهل بیت ته او د دې مدرسې استادانو ته د دې مدرسې حافظانو ته دا نن چې دلته دستربندي تړل کېږي د هغو قریبانو ته مبارکي وایم. الله دې ستاسو ته په دې کې برکت واچي، ستاسو دې مبارک سي. الله دې ستاسو د سعی قبول کړي. الله تعالی دې ستاسو ته د دنیا او د آخرت اعزاز در نصیب کړي. موږ پتی پسې تاسو زموږ مخکې الله دې زموږ لاسونه ستاسو د لمنې څخه نه جلا کوي. الله دې زموږ لاسونه ستاسو د ګریوانو څخه نه جلا کوي. دا اردو شعر مو وایي کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی جوانی کو. د یو خاري پر یو شي باندې خپله ځواني مه بربادوه، مه خاورې کوه. پیسې هم د خاورې دي، کورونه هم د خاورې دي، بنګلې هم د خاورې دي، پیسې هم د خاورې دي. کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی جوانی کو. داسې عشق هم له چا سره مه کوه، داسې محبت هم له چا سره مه کوه چې زندګي دې تباه سي او لاس له شیطان سي. فدا کر جوانی اس پہ جس نے دی جوانی کو. قربان کا ځواني پر هغه چا چې کوم چا دا ځواني درکړې ده. د خاورو پر شیانو باندې، پر نور د خاورو پر انسانانو باندې خپله ځواني زندګي مه تباه کوه، میں قربان ہوا. فدا کر جوانی اس پہ جس نے دی جوانی کو. خاوری کا زندگی پر آغا چا باندی چال زندگی درکڑی آزود اللہ اواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اواز لا الہ الا اللہ. حضور اواز دا فخر کلمہ لا الہ الا اللہ. اواز محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله وملائكته فزرواز وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. فزرواز آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. دا فخر کلمات دې په دې مه شرمېږئ چې څومره یې په زور ویلی سي چې اوازونه اسمان ته ورسېږي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. دا د توبې کلمات دي او دا د ایمان د تجدید کلمات دي چې یو څوک دا کلمات په صدق دل په اخلاص باندې ووایي او پر دې باندې یقین وي، په معنا یې پوهېږي، په هغه باندې عقیده لري. الله تعالی د داسې لوی توبه قبلوي، د توبې دروازه خلاصه ده. که څه هم د سلو کالو ګبرو ترسا او مشرک و کافر وي، هم یې الله تعالی توبه قبلوي چې دا کلمات یې په صدق دل په اخلاص ووایي. د دې نه بعد زموږ د طریقت یو څو مختصر اعمال دي. هر سړی یې کولی سي. اول عمل مراقبه ده. مراقبه د زړه د ذکر اسانه طریقه ده. سینه کې زړه دی، چپه طرف کې دي، ترتیب دوې ګوتې لاندې دي. چې
کله فارغه سئ چې کله فارغه سئ یو 15-10 منټه یې کړ کښېني او سترګې پټې کړي قبلې خواته کښېني دا سوچ تصور اراده وکړه چې د الله د خوا فیض راځي نور راځي رحمت راځي زما زړه لره او زما زړه په صفا کېږي زما زړه وایي الله 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 د دنیا ټول تعلقات ختم کړه او دا الله الله یو څو منټه ووایه بیا به زما او ستا په زړه کې نور راځي زما او ستا په زړه کې بیا اطمینان راځي زما او ستا په زړه کې به بیا رحمت و محبت د الله راځي دویم عمل وقوف قلبي دی چې بیا مسجد ته راووتاست د دنیا په هره شعبه کې چې یاست که مدرسه کې یې که په سکول کې یې که په برمه کې یې که په کوڅه کې یې که په مسجد کې یې که په دکان کې یې که په دفتر کې یې دا تصور کوه چې الله الله زړه مې الله الله دست په کار دل بیان شیخ وای لاس پښې د دنیا په کار اخته زړه د الله په یاد اخته کار هم کوه خبرې هم کوه دکانداري هم کوه په زړه باندې الله 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 وای دریم عمل شواروز کې یو څو واره استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه زه بخښ غواړم د الله زما د رب څخه د هرې ګناه چې ما کړې ده او زما توبه ده الله ته دا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه څلورم عمل په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ووایاست چې څو مې په وس پرې کم از کم سل واره په شواروز کې ووایاست پنځم عمل د قرآن کریم تلاوت کوئ هره ورځ یې کوي لږ دې وي هره ورځ موږ خلک په روزه کې تلاوت کوي بیا د ډېرو څه پاتې شي چې په کور کې مړی سوي تلاوت کوي چې په کور کې واده وي بیا تلاوت پاتې وي نه لږ دې وي هره ورځ دې وي کله چا نه یې زده یو حافظ یو عالم باندې غوږ ونیسي هغه چې ووایي چې دی یې واوري د ویلو د اورېدلو والا ثواب سره برابر دی او بل عمل نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقې زده کړي پر هغه باندې عمل وکړي د دنیا او د آخرت کامیابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اتباع په اقتداء او اووم عمل هغه اوږدې اوږدې دعاوې کوي مسنون دعاګانې زده کړي چې ډوډۍ وخورسې دعا اوبه وڅښسې دعا پیډېږې دعا راویښسې دعا مسجد ته ځې دعا راوځې دعا بیت الخلا ته ځې دعا چې راوځې دعا اودس کوې دعا غسل کوې دعا کپړې واغوندې دعا ټول مسلم دعاګانې زده کړي کوي په پښتو اوږدې اوږدې دعاوې کوي او د خلکو سره د دعا وخت نشته د الله خزانې ډکې دي لیکن خواستګر نشته سوالګر ورته نشته نبي کریم صلی الله علیه وسلم مسلم دعاګانې نسي زده کول په پښتو خدای ته خپل حاجتونه پیش کړي دا خدای دروازه ور وټکوي دا خدای دروازه ور وټکوي یو دروازه چې ټکوي اخر به خلاص خامخا خلاص او اتمه خبره غټ موبایل ډېره دنیا کې انقلاب د بدو راوستی ډېر خلک یې له کاروباره وایستل ډېر خلک یې له دوکاندارۍ وایستل ډېر خلک یې له عصري تعلیم وایستل ډېر طالبان یې له مطالعې وایستل ډېر استادان یې له درس او له تدریس وایستل پرېښول کېږي خو نه خو به هر حال دا خواست درته کوم استعمال یې کوي کله چې مو ضرورت وي شرعي ضرورت جایز ضرورت لیکن په احتیاط یې استعمال کړي د خدای دپاره دا یو تباه کن شی دی د فایدې شی خو دي موږ خلک فایده نه ځنې اخلي الله تبارک وتعالی دې دغه مدارس آباد او شاداب ولري الله دې د دې خادمانو ته قبولیت د دنیا او د آخرت لاره ورکړي الله دې موږ د دین په خادمانو کې راپورته کړي الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. جزاك الله بارك الله في عمرك وأولادك ما شاء الله داو استاذي شيخ الحديث حضرت العلامة كلم الله آغا صاحب چې تاسو ته خپله فضله پورې وینا واوروله